یو کس تپوس کړی دی چې نن سبا په تعلیمي ادارو کې چې کومه بېدیني خوره ده د هغې نه به څنګه بچ کېږي. مثلا یو ډاکټر جوړېدل غواړي، هغه ته په کالج کې څنګه پاتې کېدل پکار دی او څه طریقې اختیار کول پکار دی. د دې خو اول صد باب دا پکار دی چې حکمران زمونږ د ملک هغه کس وي چې هغه د اسلام نه واقف، په اسلام باندې پوی او په اسلام باندې مین وي. بیا دویم قدم دا اوچتول پکار دی چې داسې ادارې جوړول پکار دي، تعلیمګاهونه، سکول، کالج، یونیورسټي، چې په هغې کې غلط خلق نی او غلط تعلیم نی او په هغې کې د اسلامي د شرعي حدودو د سنت نبوي د اسوه حسنې خیال ساتل کېږي، ځکه چې موږ مسلمانان یو. پس د هغې نه که هغه هم نه کېږي، دا دویم کار هم نه کېږي او خامخا سړی ځي، نو یو خو د دې نه که چېرې نشي کولی نو دین به بچ کې، ایمان به بچ کې. اگر که تا نه سکول او کالج پاتې شي، سکول او کالج پاتې کېدو کې ستا نقصان دومره نشته لکه څنګه چې ستا د ایمان او د دین په خرابېدو کې دی. عقیده محفوظ کړي، ایمان محفوظ کړي، دین محفوظ کړي، د خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اسوه حسنه محفوظ کړي. په چتی پسې باس پرېښول نه دي پکار. چتی چې کوم دی نو یو مرغۍ ده، هغه چې 50 دانې څوک په جال کې ونیسي، 50 دانې نو یو وړه غونې کټوۍ ته نه پخېږي. او باس چې کوم دی نو هغه د لکونو روپو دی، نو که یو سړی چتی صحیح کو باس ته وی چې نیسه هغه ورپسې پرېښو نو باز به یې روک شي، نو د 50 لکو روپو باز لاړو او چتی د پیسې نو د هغه د وجې ثابت باز غیب شو. نو د دنیایي تعلیم مثال په شان د چتی دی او ستا دین دا باز دی. دین بچکا، عقیده بچکا، خیر دی کاغذ شي. لیکن که په دې درېمه خبره عمل سړی نشي کولی نو بیا دا کول پکار دی چې د سکول کالج الک مسلمان مومن بچی هغه ته پکار دی چې هغه د یو نیک صحبت سره تعلق ساتي، چا سره د بیعت وکي، یو داسې ځای ته د راځي چې هغه صحبت نیک وي او د چې کوم غلط څیزونه په سترګو یا په غوږونو اورېدلي ولیدلي کتلي دي د هغې اصلاح د ده کېږي. وخت په وخت باندې روزانه یا 3 ورځې پس یا په هفته کې کم از کم یو ځل داسې مجلس ته د تک پکار چې د هغې د شر نه او فتنې نه دی محفوظ شي.